سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر غټ خبر د پی ټی آی په صوابۍ کې یو لوی پاور شو. ملګرو ټولو ته ورته د هغه ورکران ته ډیر مبارکي وایم، ځکه چې تاسو مهنت وکړو، استقامت مو وکړو، مزاحمت مو وکړو، نو داسې چې کوم دا بیا تاسو ته زه سور سلام کوم. خو زه په دې خبره کوم چې تیر وختونو کې امرولي خان هم څه جلسې ملسې شروع کړې وي چې 300 یا 250 کسان مشران، نو دا به انتهایی چې کوم دی ډیر زیات خوشاله و. ډیر دا غوبل ویل اخیستی وي چې پښتانه بیدار شو. مقصد دا و چې د دې سبدري کې کله کنه د نېشنل پارټي سره بیا دی دا وایي چې پښتانه بیدار شو، پښتانه چې کوم دی هغه شو دغه شو، یعنی دیو دا بل کومي پارټي سره چې پښتانه ودرې کینو بیا دی وایي چې دا مړ دي یا وده دي. خو چې کله هم دیو سره یو 2.5 کسان 200 کسان راپاسي بیا یو چغې شروع کړي چې بای پښتانه بیدار دي. نو زه دغه ته وایم چې تاسو ولس له اړخه تاسو مکمل ریجکټ کړئ، تاسو کوم داسې پلان نه لرئ، تاسو کومه بیانیه نه لرئ، د ولسي بیانیه ستاسو نه ده. بس یم درته وایم، بیا یم درته وایم، بیانیه مو غلطه ده، بیانیه مو ولسي نه ده. کله هم په تاریخ کې انشاءالله زما دا امید دی چې تاسو به تل ناکامه وئ، تاسو به تل بغض او په حسد کې د دغه عمران خان پر خلاف هم ځئ، د دغه ورکرانو د پښتنو پر خلاف هم په بغض او په حسد کې ځئ. تاسو یو ځان لا باچاحت غواړئ، صرف د امرولي خان کورنۍ وایي چې زه د باچا یم د پښتنو، زه د سوداګري هم کوم، زه د خپل دکانداري هم چلوم، بیا د هم زما سره پښتانه ودرېږي. نو داسې کله هم نشي کېدی. پښتانه بیداره دي، چمتو دي، د خپل حق غوښتنه کولی شي، د ولس د حقیقي خلکو سره ودرېدلی شي، د رښتینو خلکو سره ودرېدلی شي او ودرېږي. زه ویاړ کوم، فخر کوم په داسې پښتنو چې دغه خلک یې ریجکټ کړه او د پی ټی آی سره ودرېده. بلکې بیا هغه داسې ده چې زه دا په سیاست خبره کوم، نور د قامي تنظیمونو سره ډېر ولاړ دي. الحمدلله پی ټی آی والا پی ټی ایم سره، د منظور پښتین سره، ګیلامه سره ټول سره ولاړ.